سو وخت مخکې د خلکو به روپۍ داخلولې ډبل شا چې به ورته وي په هغې کې خلکو روپۍ داخلې کړي او اکثر علماء کرامو به دا خبره کوله چې به دې کې روپۍ مږدی چاته یې پته نشته دی جواز خبره هغه جدا خبره ده چې حلالو او که حرامو دا کار څنګه و خو اکثر علماء کرامو به خلکو ته دا مشوره ورکوله به دې کې پیسې مږدی هسې نه چې سبا پې هغه تاسو ته نقصان در ورسیږي خو د پیسو خوند خو چې چا واغست نو هغه چېرته صبرېږي جو خلکو د خپل کالي خرڅ کړه د ښځو کالي وله خرڅ کړه ځمکې وله خرڅې کړې او چې کومه نفع به وله ماهانه ورکوله د میاشتې وی دا به کیا مږده چې ډېر روپۍ لاله راځي یو ورځ پې اواز وشو بیا شیخ واسې ګپله وه ډګوسله وه هغه وتښتېد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخکې نه موږ ته بیان کړه چې په کوم کار کې شک پیدا شي چې یاره دا به حلال او که حرامي نو د هغې نه ځان بچ وساتئ ستاسو د دین به هم حفاظت وشي ستاسو د عرض او د مال او د عزت به هم حفاظت وشي دین دا د پنځو خبرو خلاصه ده په هغې کې اولنی څیز عقاید دي دویم څیز په هغې کې عبادات دي دریم څیز معاملات دي څلورم اخلاقیات دي او پنځم معاشرت دی د عقایدو تعلق خو د زړه سره دی سړی مسلمان دی نه دی ایمان کامل دی نه دی د دې تعلق خو د زړه سره دی د عقایدو ورپسې عبادات دي عبادات هم چې د اخلاص نه وضاحت وکړي نو د هغې تعلق د بعضو د زړه سره دی او د معاملاتو په ذریعې سره کم دي مونځ په ورځ کې 15 ځله ادا کیږي روژه په کال کې یو میاشت نیولی کیږي حج په ټول عمر کې یو ځل دی زکات ته باندې فرض دی نو په کال کې به یو ځل ادا کې ورپسې دریم څیز معاملات دي معاملت داسې یو څیز دی چې دا ګوره د کال سره تعلق نه ساتي دا د مالدار سره تعلق نه ساتي دا د غریب سره تعلق نه ساتي دا د یو خاص وخت سره تعلق نه ساتي معامله په هر چا باندې راځي په دنیا کې معاملات هر څوک کوي که غریب دی نو هم به یو معامله کوي معاملات ځان له به اخیستل کوي خرڅول به کوي د چا سره به مزدوري کوي په دنیا کې چې دا څومره کاروبارونه دي دا ټول معاملات دي نو معاملات داسې یو د دین جز دی چې دې ته د هر چا ضرورت دی او دا معاملات دومره ډیر دي د عباداتو او د عقایدو په اعتبار سره چې زمونږ د دې فقه حنفي یو کتاب دی هدایه نومې دی تاسو به دا نوم اورېدلی په دې هدایه د دې 4 جلدونه دي یو جلد صرف په عباداتو باندې لیکلی شوی دی او دا 3 باقي چې کوم جلدونه دي دا 3 واڼه دا په معاملاتو باندې لیکلی شوي دي نو معلومیږي دا چې انسان یو مسلمان په دنیا کې ژوند تیری نو د ډیره واسطه چې راځي نو د معاملاتو سره راځي بیا دا معاملات په 2 قسمه باندې دي د یو تعلق د حقوق الله سره دی د الله سره تعلق دی او د یو تعلق د بندګانو سره دی چې مونږ او تاسو ورته حقوق العباد وایو عام طور باندې خو مونږه د حقوق الله دا په حقوق العباد باندې مخکې کوو اول خلق سوی وی حقوق الله او حقوق العباد نو د دې صرف د مخکیوالي دا وجه دا فضیلت دی چې الله سبحانه وتعالی اوچت شان والا دی فضیلت ورته حاصل دی نو موږ د حقوقو تذکره چې کوو نو لول وایو حقوق الله او وروسته پسې وایو حقوق العباد او د حقوق العباد تعلق د ضرورت او حاجت سره دی په حقیقت کې دا حقوق العباد په حقوق الله باندې مخکې دي څه مطلب دی د دې خبرې د دې خبرې مطلب ګوره دا دی چې په دنیا کې مونږ ته 2 قسمه خبرې مخې ته راځي یو ته مونږه وایو فضیلت شان او دویم ته مونږ وایو ضرورت او حاجت نو د اصول فقه دا قاعده ده چې کله فضیلت او ضرورت جمع شي نو ضرورت له مونږه ترجیح ورکو ضرورت به اوچتو هغه به مقدم کو مطلب د خبرې دا دی چې مثلا یو مریض پروت دی په کټ کې او هغه مریض د مرګ مریض دی هغه ته هم د اوبو ضرورت دی او یو طرف ته ستا استاد دی
یا ستا پلار دی مور دی دا دواړه ایټ ا ټایم تا ته آواز وکړي چې ما ته اوبه راوړه نو پلار اوبه د دې دپاره غواړي چې یاره زه پې اودس وکړمه مونځ پې ادا کړمه او مریض د دې دپاره اوبه غواړي چې که اوبه مې ونه څکې نو اوس مرمه نو یو طرف ته ګوره فضیلت جمع شو بل طرف ته ضرورت جمع شو نو شریعت وایي دا پلار دی خیر دی تیمم وکړي خو ستا سره چې دا لږې کمې اوبه دي دا د مریض له ویسه ځکه د ده ضرورت دی په مقصد پوه شوی اوس نو د شریعت قانون دا دی چې د فضیلت د وجې نه خو حقوق الله مخکې دي د الله سره تعلق دی او الله اوچت شان والا دی خو حقیقت کې په دې حقوق الله باندې حقوق العباد دا مقدم دي مخکې دي پې ځکه چې د دې تعلق د ضرورت سره دی د بندګانو سره تعلق دی او بندګان د ضرورت حاجت لري ضرورت لري حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای د دې حقوق العباد دومره اوچت شان دی او دا په دې اوچته پیمانه سره ادا کول پکار دي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې د شهید هر یو ګناه به معاف کیږي یغفر للشهید کل ذنب د شهید هر یو ګناه به معاف کیږي الا الدین مگر قرض نه معاف کیږي د شهید شهید چې کله شهید شي د هغې نه بعد د شهید شاته څومره ګناهونه دي ټول معاف الا الدین مگر قرض نه معاف کیږي ولې علماء کرام فرمایي د قرض تعلق د حقوق العباد سره دی نو حقوق العباد به پوره کې دا په دې باندې هم نه کېږي چې ته الله ته زاري وکړي چې الله ما د پلانکي نه قرض اخیستی دی او ته یې راته معاف کړه نو دا قرضونه دا د حقوق العباد سره تعلق دی دا په دې باندې اوس نه کېږي چې ته الله ته تندی راکاږي ته تهجد وکړي ته نوافل وکړي چې ربه ما ته د پلانکي هغه حق معاف کړه نه الله تعالی ویل اول د دې پلانکي نه معافي وغواړه چې دې پلانکي معاف کړې د هغې نه بعد به دې زه معاف کوم په یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه کوي زما صحابه غریب څوک دی مفلس څوک دی صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله غریب خو هغه دی من لا درهم له ولا متاع له د چا سره چې پیسې نه بینک بیلنس نه د چا سره څه سامان نه جیداد نه یو هغه ته مونږ غریب وایو هغه ته مونږ مفلس وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي غریب دغه نه دی غریب خو هغه سړی دی چې د قیامت په ورځ دی را مخامخ شي د الله په در کې دی پیشي وکړي نو د ده سره به دومره نیکۍ وي دومره نیک اعمال به د کړي وي چې دا غرونو ته وګوره د دې غرونو عمره انبارونه به وي د ده سره خو دی به چې څنګه را وغوښتلی شي نو یو کس به را وغوښتلی شي ستا په ده باندې سو هغه به ورته خپله مسله وړاندې کړي چې په ده باندې خو زما قرض پورې بل به راشي ده خو ما ته کنځلې کړې وې بل به راشي ده خو زما نه ځمکه قبضه کړې وه بل به راشي ده خو د یتیم مال وهلی و بل به راشي ده خو زما نه قرض اخیستی و هغه یې نو راکړی د هغه نیکۍ به راغستلی کېږي او هغوی ته په بدله کې ورکولی کېږي دومره به هغوی ته د دې بدله ادا شي چې د ده سره به هېڅ په دې نیکو کې پاتې نه شي د هغوی چې کوم ګناهونه دي هغه به راواغستلی شي او د ده په کاته کې به واچولی شي دومره حده پورې چې څومره د ده هغه نیکۍ غرونه جوړ کړي وو اوس به د ده په عملنامه کې هغه بدۍ غرونه جوړ کړي دی به جهنم ته ورغوزار کړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا مفلس سړی اصل کې دقه دی غریب سړی خو دغه دی چې راغلی و په څومره نیکو سره او چې مخامخ شو نو حقوق العباد پې پاتې وو د خلکو د بندیانو حقونه پې پاتې وو نن د دنیا نه چې ځي اخري نتیجه یې دا ده چې الله سبحانه وتعالی جهنم ته غورځوي مفلس سړی دا دی مونږ خو په معاشره کې هغه سړي ته اوچت سړی وایو چې هغه منځګزاري که نه روجې نیسي صدقې ورکوي خیراتونه کوي
موږ په معاشره کې هغه سړي ته ډېر زبرګ وایو. ها بېشکه زبرګ به وي، خو که چېرې دا یو څو کارونه یې ورڅه وکړه چې د ده معاملات پورې ټیکو. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه متعلق راځي، د هغې په دور کې یو مقدمه هغه له راله، یو فیصله راله. هغه فیصله کوله، د یو فریق نه ګواهان طلب کړه، ګواهان پیش کړه. هغه 2 ګواهان پیش کړه. یو ګواه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیژانده، بیا ته خو ټیک ته به ګواهي وکړي. دا بل چې ورته کول مخامخ شو نو دی یې نه پیژانده. نو مجمع کې اواز ولګاو، وی دا سړی څوک پیژني؟ زه یې نه پیژنم، د ده ګواهي قبلیږي که نه قبلیږي؟ نو یو سړی پسې پاڅېد، وی او جي زه یې پیژنم او دا ډېر زبرګ سړی دی. وی ښه، وی ستا ورسره ګاونډیتوب دی؟ وی نه جي زما خو څه ګاونډیتوب نه دی. ښه، وی تا ورسره څه معامله چېرته راغلی ده؟ لین دین دې ورسره شوی دی؟ وی نه جي لین دین ورسره نه دی شوی. وی ښه، نه دې ورسره ګاونډیتوب دی، نه دې ورسره چېرته لین دین شوی دی، نو چېرته کې په سفر باندې یو ځای تللی یې؟ سفر دې ورسره شوی دی یو ځای؟ وی نه جي سفر مې ورسره هم نه دی شوی. وی ښه، سړی خو چې پیژندلی کېږي چې دا ښه دی او که بد دی، نو د 3 څیزونو د وجې نه پیژندلی کېږي. یا به یې ته ګاونډي، تا ته به هره لمحه معلومه وي چې دا څنګه دی، یا به ورسره ستا لین دین شوی، نو ته به ترې خبر یې چې زما سره یې څنګه معاملات کړي دي، یا به ورسره ستا سفر شوی او په سفر کې سړی یوازې نو د زړه د احوالو نه خبرېږي د بل سړي چې دا 3 واړه څیزونه نه دي شو. نو ولې زما د خیال مطابق دی چا تا چېرته کې لیدلی دی چې جومات نه راوتی دی؟ وی دی تا چېرته کې لیدلی دی چې جومات نه راوتی دی، ځکه ورته د ښه سړی وي. سړی وی او حضرت ما دی یو ورځ لیدلی چې د جومات نه راووت. وی ښه، چې د جومات نه راووت دا سړی، ته په ده باندې فیصله کوې چې دا ښه سړی دی؟ داسې نشي کېدی. د یو سړي د اعتماد دپاره دا خبره کافي نه ده چې دی دې ګوره صرف مونځ کوي. د دین یو شعبه او یو جز هغه معاملات دي. معاملات ته به ګورې چې دا سړی د کومې درجې دی، د ده سره چې څوک لین دین کوي نو دی څنګه پوزیشن کې. اوس خو تاسو اندازه ولګوئ. بله ورځ زه یو کس بولی وم، په چا باندې قرض و، نو ما ته یې وی د دې قرض متعلق ورته وینا وکړه. نو هغه راته اول قیصه وکړه په دې لاره باندې چې په دې سړي باندې زما قرض دی او تقریبا 4 کاله وشو، او ما ورسره په سعودي عرب کې و او ډېر ضرورت شو، حاجت شو. ما ول ریالونه ورکړه، لیکل مې ورسره هم وکړه. خو وخت تېرېده ما به وی چې وس به یې راکړي، وس به یې راکړي، وس به یې راکړي. خو سړي د سرې نه دا وینه چې په ما باندې د قرض دی. یو ورځ مې ورته وینا وکړه چې یاره دا قرض 4 کاله وشو، ته زما هغه قرض راکې که نه راکې؟ وی ما ته وی چې در به کړم. بیا مې پسې یو کس ور ولېږه چې ته زما هغه قرض راکې که نه؟ وی هغه ته سوال جواب ویلی چې د څه شي قرض؟ ستا قرض په ما باندې کوم ځای کې؟ زه خو ستا نه د سرې نه خبر نه یم. نو یو خو مهرباني وکئ، که د چا په چا باندې قرضونه وي نو هغه قرضونه ورته ادا کړئ. دا حقوق العباد دي. رب خو ګوري که نه، که ته نن کاغذ ورک کړي، که ته نن ځان غلی کړي، که ته نن ګواله روپۍ ورکړي، نو دا ټول فلم لاندې الله ګوري نه؟ د قیامت په ورځ به تا ته دا ټول شی مخامخ کوي نه؟ په هغه ځای کې به بیا څه جواب ورکړې؟ د هغې قرضې بدله به بیا ورکړي، هلته به بیا څه کوې؟ د بزرګانو احوال خو دا و. امام ذهبي رحمت الله علیه الکبائر کې یو واقعه لیکلې ده چې یو سړی بل سړي په خوب کې ولیده او ډېر سخت عذاب کې دی، په سخت عذاب کې اخته دی. دی ورته وایي ته خو په دنیا کې ډېر ښه سړی وې، خلکو ته ډېر ظاهري طور باندې خو ډېر درست معلومېدې، نن تاله عذاب درکولی کېږي، دا ولې؟ دغه سړی ورته وایي د پلانکي نه ما په دنیا کې ستن اغستې و ستن، او هغه ستن زما څه پاتې شوه،
ما هغه واپس هغه نه ده ورکړې. نن چې په دې عذاب کې زه اموخته په ما باندې د عذاب دی او زه پکې اخته یم په دې عذاب کې، دا د حق ستلې د نه ورکولو د وجې. ما ستن نه ده ورکړې، د هغه ستن د نه ورکولو د وجې نه نن په دې عذاب کې زه اخته یم. نو چې د چا مال دی وواو حقوق العباد د منځ پاتې شو، نو د ستنې حساب کتاب به ګوری کېږي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. د اني د ذرې حساب کتاب به کېږي. ګوره چرته کې ځان ته ګوره حقوق العباد پاتې نه کوي، د خلکو حقونه پاتې نه کوي. علماء کرامو دومره خیال ساتلی دی. امام غزالی رحمت الله علیه احیاء علوم الدین کې یو واقعه لیکلې ده چې یو بزرګو د هغه په کور کې منګکان پیدا شو. منګکان مګي. نو چاته شکایت وکړ، یاره په کور کې مې مګي پیدا شو دی او ډېر نقصان یې لاله راکړ. هغه ورته وي، هغه خو داسې ساده غونته کې ذهن والا و، هغه ورته وي یاره کور ته پیشوګان راوړه، نو یو څو پیشوګان چې ستاسو په کور کې بیا به دا مګي نه دا به وتښتئ. هغه ورته وي ښه دا خو چې وتښتئ نو دا مګي به چېرته ځي؟ هغه وی بل چېرته به ځي. زه خو دا نشم کولی، زما د کور نه چې مګه ووته او د بل چا په کور باندې ورننوتله، نو دا خو ما د ځانه تکلیف لرې که او بل له مې تکلیف ورکه، لهذا زه دا کار نشم کولی. دومره وړو خبرو ته هغې سوچ کړی او فکر کړی. نن خو زه وایم چې زما دا رور دی مړه د خپو د لاندې شي، دی به بل کله وهي، دی به کله دې مقام ته رسېدلی دی راغورځېږي به، دی به ما ته کله ذلیله کېږي، دی به ما ته کله محتاجېږي. زه د رور په ضلالت باندې د هغه په رسوایۍ او په محتاجۍ باندې خوشحالېږم. زمونږ انسانیت دې حد ته رسېدلی دی. ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د افسوس مقام دی. دا زمونږ هغه انسانیت دومره هغه خراب طرف ته تللی دی. بله ورځ تاسو به کتلي په دې حیدرآباد کې یو هلک راپاڅېدلی دی، زوی د جګر غوښې او خپله مور یې په چړو باندې وهله، او مور یې چې په چړو باندې وهلې ده نو هسپتال ته یې منتقل کړله. په هسپتال کې مور ساه ورکه او آخري سلګۍ یې وي. نو د مور الفاظ یې دا و، دا بله ورځ ما یو ځای کې بیان کړه او دا قصه مې بیان کړه. د مور الفاظ دا ہو کہ میرا بیٹا نہایت جذباتی ہے، جب آپ لوگ جاؤ گے تو میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، صرف یہ کہنا کہ آپ کی ماں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. زما پیغام به زما بچوړي ته ورسوئ چې زما زوی ته ګورې څه ونه وایې. زما زوی ډېر زیات جذباتي دی، دا کم کار چې کړی دی دا په ځان نه دی پوهه شوی، او زما زوی ته ووایه چې ته ما معاف کړی. اوس د افسوس مقام دی چې موږ دومره انسانیت پرېښودی دی چې خپله مور نه پېژنو، هغې قتل کوو، حالانکې د مور زموږ دپاره کم جذبات دي. دا د دې یو یو څیز ګوره یاد ساتئ، د حقوق العبادو خیال وساتئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د حقوق العبادو دومره خیال ساتلی و. د وفات نه یو څو ورځې مخکې منبر ته وخته، صحابه کرامو ته یو تقریر وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې صحابه که چېرې زمانه په دې ټول عمر کې چاته څه تکلیف رسېدلی یا په ما باندې د چا څه بدلی، نو را دې شي زه حاضر یم، زمانه دې هغه بدله واخلي. یو صحابي پاسېد، د الله رسوله زه ستانه بدله اخته. صحابي را روان دی، رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله تا زه یو ورځ په لخته باندې وهلی وم. رسول الله مبارک هغه ته وایي ته هم ما په لخته باندې ووه. دا حقوق العباد دي ګوره، چې سبا به زما نه د دې تپوس کېږي، ته هم ما په لخته باندې ووه. هغه ته وایي نه د الله رسوله تاسو چې کله زه وهلم نو زما وجود خالی و، کپړې پې نه وې، او ستاسو په ملا باندې خو ستاسو صادر دی، تاسو د خپل صادر اوچت کوئ چې څنګه م زه والی یم هقسې م زه ووهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه صادر اوچته او د صحابي ته وای ها ته زمانه خپل بدله واخله چې صادر اوچت ک صحابي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مهر نبوت باندې هغه شونډې لګي او خولې د الله رسول زما ارمان داو چې ته به کله ماته د املا خالی کې چې زه ستا د مهر د نبوت ښکول کړم او واقعه څه شوې وه واقعه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صفونه برابرول نو دا صحابي و دی په صف کې لږ شاته ولاړو رسول الله مبارک سره لخته وه دغه لخته یې داسې سیده کوله چې دا صف زه سیده کړم نو دا لخته د دې صحابي سره ولګېده اوس اندازه ولګوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره فکر دی د حقوق العباد څومره اهمیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه پتاسو کې تر هغه وخت پورې یو سړی کامل مؤمن نشي ګرځېدی تر څو پورې چې د بل کس دپاره کوم شی خوښوي هغه شی خوښ کړي چې کوم د ځان دپاره خوښوي نن موږ د بل دپاره څه خوښو د بل دپاره بېعزتي خوښو د بل دپاره کمزوري خوښو حقوق العباد پوزیشن زمونږ څه دی زمونږ څومره مسافر رونه دي د هغوی پیسې بند دي مسافر رونه پیسې بند دي د دې علاقو کسان د هغوی مشري کوي څومره وخت تیر شي په کلونو باندې هغه د هغوی هغه پیسې نه ورکوي ټال مټول نن به درکم سبا به درکم هغه غریبانان هلته کې دومره ذلیله کی دومره کمزوري کی سوال او منت زاری جرګي هغه پیسې ول نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ارشاد فرمایلی دی مطل الغنی ظلم چې د یو کس سره پیسې ورسره دي د یو کس سره ښه جیداد مال ورسره دی د بل سړي پې پورې دي او دی ورته ټال مټول کوي نن به درکم سبا به درکم دا بشي وبشي حدیث مبارک کی خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الصلاة وما ملكت ايمانكم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصتیږي نو آخره چې کوم نصیحت کوي امت ته نو هغه نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوي چې اے مسلمانانو اے زما امته تاسو د منځ اهتمام کوئ او د دې مزدورانو قدر کوئ چې کوم خلک ستا د مټې د لاندې دي ته په هغې باندې مشري کې نو تاسو د دې خیال ساتئ نن د مزدور څومره خیال ساتلی کېږي اندازه ولګوئ مزدور که 10 منټه وروسته راشي نو چې چا بولی هغه له چې به د خوله باندې څه ورځي وایي ورته څومره پیسې پوري د مزدور بار بار زی غریب زما روپۍ راکا قرض روپۍ د ده ذاتي روپۍ هغه کسې نه ورکوي د حقوق العبادو پوزیشن دی زم ستاسو خدمت کې عرض دا دی رونو چې په مونږ باندې د چا څومره حقونه پوري دقه حقونه مونږ په بهترینې طریقې سره ادا کړو هسې نه سبا د قیامت په ورځ دغه سړی راپاسي او زما ګریوان ته لاس واچوي زما سره څه دي زمونږ سره عبادات څومره دي زمونږ مخکې د ځان دپاره څه لیږلي دي چې الټه رامندې دقه سړی هغه زورور شي د الله سبحانه وتعالی په در کې به بیا زمونږ هیڅ قسمه څه جواب نه الله دې په دې خبرو مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین